حامدا ومصليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. داد سورة حجر 39-40 نمبر آیاتونه دي. ابلیس تعالی فرمایل چارتی آدم علیہ السلام تی سجدہ و نکڑ. اللہ ورتویل قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. حضرت آدم علیہ السلام تی سجدہ و نکڑا او ابلیس ویل چی زد آدم نبیہتر یم انا خیر منه. اللہ ورطویل اوزکنا کشت جنتنا فما يكون لك أن تتكبر فيها. ستال فاردا مناسب ندا دا جائز ندکنا چی تدلت جنت کی تکبر اکڑے کنا. کش زمکی تا زمکا کی نور متکبرین هم دیر دی کنا. زمکا کی که تکبر کڑے کڑایا کنا. ابلیس تا غصہ وارلا چتا دهارت آدم تفسجدہ نکولو باندی تازه گمراه کرما او دی شرلم د جنتنا او ملعون دی کرما. اللہ تیویل فتاخو می وسن رسی ستان انتقام نشم اخستای دا آدم دا اولاد نبز انتقام علم. دا دی آیات مقصد دا ابلیس اعلان انتقام دا چه دا انتقام اعلانو کو چه زبا دا آدم دا اولادنا انتقام علم. اس انتقام با پس طریقہ علما قسم یم اخور. قال ربی ابلیس العظمى ربا بما اغویتنی فسبب دی چی تازه گمراه کرما ملعون دی کرما. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. تر قیامت فوری دی زملعون کرمکنا.
زبد آدم اولاد نفریدما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين الله تیویل ستا فعزت می دی قسم وکنا دا آدم اولاد چی څومره ده چې زما وس پیرسی هغه به ټول زه ګمراهان کړمه لأزينن لهم في الأرض زبد دی نظر کی د دی دل دماغ کی خپل ورتخکار کړم کنه فی الارض مانا دنیا کی زمکه کی بد دی په نظر کی خواہشات گناهونه معصیت کفر بورتخکل اخکار کړم کنه ولأغوينهم أجمعين زبدي طول گمراهان کړم کنه سورہ اعراف کی دی اتم پارک ابلیس ویل ثم لآتينهم من بين أيديهم دارتی آدم دا اولاد گمراہ کولو لپاره با زهر قسم طریقی استعمال کرما ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين بالأوربا دادم أولاد شكم دا زبهر يوترا زمكنا تديد مخد طرفنا او د شاد طرفنا د خي طرفنا د قس طرفنا وسوسه بور اچوما د مخید طرفنهم د شاد طرفنهم د خي طرفنهم د قس طرفنهم د هر طرفنا بور ترازما قسم قسم وسوسه بورتا اچوما گناهونه با ستانا فرمانی با پدی نظر کی ورتا دل دماغ کی ورتا خلیه کا امکنا ولا تجد اکثرهم شاکرین اکثر ببیات شکر گزار پیدا نکڑی اللہ تیویل کنا ولأقعدن لهم صراطك المستقيم او خدایا اغستا سدلار چکم د اسلام لارا صراط مستقیم نغ صراط مستقیم باندې بزدیتنا استیما صراط مستقیم سدلار اغلارا چه من ارمونس کی 32 وار من خدای تا درخواست ورکو چه اهدنا الصراط المستقیم او خدای منتسد لارا اخیکنا دا چا لارا صراط الذين أنعمت عليهم خدایا دا آغا خلقو لارا اخیا چپکمو خلقو باندی تا انعام کڑای دکنا ستا مقبول بندگان دی ستا خوخ بندگان دی تا تنزدی بندگان دی خدایا دا اغو لارا اخیا کنا آغا څوک دی کنا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك
أولئك رفيقا خدای استا انعام چی شوی دا اغا با دی څلور قسم بندگانو شوی دا دغه خلقو لارا اوخی چستا انعام پی شوی دا اغا څوک دی کنا چغا انبیاء دی رشتنی خلق دی کنا صدیقین او شهدا دی عام نیکان خلق اولیاء بزرگان دی خدای د دی خلقو لارا اوخیا او الله وای د دې خلقو ملګرتیا ډېره ښه د دنیا کې هم آخرت کې هم کنه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین او ایمان والو د خدای نه ویریږئ د رښتینو خلکو سره کینئ پاسئ چې چا کې پرهیزګار وي هغو سره کینئ کنه چې تقوا دیانت نه لري رحمان چې تقوا دیانت نه لري رحمان د دې حسیم نشین و نشین مشا ابلیس ویل لأقعدن لهم صراطك المستقیم او خدایا اغا تا تا چی کملار سیده در غلی ده ستا در رضا ده ستا خوخلار ده زبا غلار کی اولاد آدم تناست یما پا غلار بورتناست یما بیا پا غلار کی ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین د هر طرف نه برازم د مخکینهم د شانهم د خي طرف نهم د ګس طرف نهم اولاد آدم تب وسوسي ور اچوما د گمراهي او د اغوا کولو کوشش بکړما زما استاد محترم شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا فخر الاسلام صاحب چارسدی عثمان زوالا دامت برکاتهم العالی استاد محترم بویل شیطان دا اویل چې زب اولاد آدم ته د خي طرف ناراضم ګس طرف نه برازم مخکې نه برازم شانه برازم خدای او نویل چې د بار نه به هم راځم د لاندې نه به هم راځم دا جهاد چې کوم دي سته دي شپږ دي مخ شا خی طرف گس طرف چار برا لاندې دی چې شیطان لدی څلورو طرفونه برازم اولاد آدم ته به وسوسې ور اچوم په اړه کې ګمراه کوم بي غوا کوم بي استاد محترم بویل چې دا یې اونه ویل چې ومن فوقهم ومن تحتهم د برنه به ورته راځم او د ښکته نه به ورته راځم دا دوه طرفونه ابلیس یاد نه کړو دا ولې دا ځکه چې د دې دوه طرفونه شیطان انسان ته نشي راتلی وسوسه نشي ور اچول د برنه ځکه نشي راتلی چې بره د بنده د سر د پاسه دلته د خدای رحمت د هر بنده فسر باندې د خدای رحمت ته هغه رحمت د ده لپاره رکاوټ ته اړ د دی نشي راتلی او د لاندې نه راتلی شي خدای نه راځي د لاندې د طرف نه د خپو د طرف نه راتلی شي انسان ته وسوسه ور اچولی شي خو نه راځي وسوسه نه ور اچوي ځکه د لاندې نه دی نه راځي وایي زما بیا تکبر خرابي د خپو د طرف نه د لاندې نه نشي درتلی وایي زما تکبر خرابي دومره حرامي ده کنه
د هر طرف نه دا ابلیس د انتقام اعلان وکړو کنه چې د آدم په سر باندې د آدم په سبب باندې تا زه ملعون کړم جنت نه دې وشړلم چې ما سجده ورته ونه کړه اوس خدای ستا نه خو انتقام اخیستی نه شم په تا خو مې وس نه رسي خو د آدم اولاد به نه پرېږدم فرمایي قال ربي ابلیس لو زما رب بما اغویتنی په سبب د دې چې تا زه ګمراه کړم لأزینن لهم فی الارض زه به ښکلې مزین ښکاره کومه د اولاد آدم ته کنه په ځمکه کې خواهشات نفسانیات ګناهونه دا به ورته ښکلې ښکاره کړمه اولاد آدم ته کنه هغه ګناه به وکړي دنیا به هم تباه شي آخرت به هم تباه شي ولأغوینهم اجمعین زه به دوی ټول اغوا کړمه ګمراهان به کړمه کنه الا عبادك منهم المخلصین مگر هغه بندگان کم چې ستا خالص بندگان دي کنه تا ته خوښ بندگان دي چې هغوی صراط مستقیم باندې سیده روان دي زما په وسوسو زما په اغوا باندې څه پروا نشته هغو کې استقامت ته کنه په هغو باندې بیا زما وس نه رسي کنه ګوره الله ته ویل ستا په عزت مې دې قسم وي فبعزتك لأغوینهم اجمعین ستا په عزت مې دې قسم وي زه به دوی ګمراه کومه او لأزینن لهم فی الارض زه به دوی ته خواهشات نفسانیات ښکلې ښکاره کوم د یو بزرګ شیطان سره ملاقات وشو بزرګ ورته ویل ته ډېر حرامي خلک سره جنګوي شرارت کړي فساد کړي شیطان ورته ویل زه نه کړم دا دوی په خپله ویل څنګه بزرګ ته ویل ته راځه بازار ته راوست دکان ته بزرګ ودراو د حلوایي دکان ده ټپ د حلوا نه ډک شیطان د انسان شکل کې ځان جوړ کو کوتي حلوا کې دا سراخ کله په دیواله دا سراخ حلوا په دیوال ولګي دا هغه باندې مچان کې ناست بزرګ ولته وسورته ګور مچان چې کې ناستو دیوار باندې چرمخکۍ و ا چرمخکۍ ور منډه کړې ا مچانې تیرول د دکاندار پښو ا پښو په چرمخکۍ ور منډه کړې حمله یو ګراک ولاد یو کوچ راغله د حلوا علي ګراک سره سپي اسپي په پښو ور منډه کړې حمله یو پښو خور دکاندار د حلوا چمچ راواخسته اګرا کې د سپي مالک په سر و سر مات شو وینه راتوش جګړه جوړ شو دکانداران رالو د ګراک رشتہ داران رالو یې جګړه پسا جوړ شیطان ابو ذر ته ویل ورته ګور دا فساد اوس ماو کو دا جګړه ماو کړه چا ما خو صرف دا ګوته داسې راخ نور کار خو ما نه ده کړی د شیطان اغوا وسوسه صرف دا ګوته ده بس اشاره کول دي کنه لکه درواچوي پیسې در سره نشته دی روډ ته وځه څوک بر روان وي حمله به پې وکړي خو سره به 5 लाख روپۍ تینه یو بیسي بس مالدار بشي څوک را روان ده شیطان درته وایي چې تمانچه پې ونیسه بس جیب کې د لاس ورواچو 5 लाख نه وي 15,000 روپۍ وي هدې واخیستې پولیس در پسې ولګېدو
لاړې ګرفتاره شوې ټول عمر په جیل کې پروت وې یا لاړې د دنیا نه بس دنیا دې هم تباه شو آخرت دې هم تباه شو اسلام کې د یو کس جنازه نشته چې هغه ډاکو دی چې په لارو ولاړ وي خلق شکوي دې ته ډاکو وایي که نه د ډاکو جنازه اسلام کې نشته ډاکو قبر یې هم نشته د خپې نه به ونیسي هلته به یو کنده ورته وکنوي کې به یې واچوي به خاورې به پرې واچوي دا څوک کړي دا شیطان داسې هره ګناه چې د معمولي اشاره درته وکړي بیا بنده ته وایي ته پسې ورځه ها ګناه وکړي بنده چې ویې کړي بیا وایي پو 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 شیطانه مخ دې ورک شه دا تا را باندې وکړه دا ګناه تا را باندې وکړه شیطان وایي ما انی بریء منک تاسو ما ټوکې کړی یو سړی دشتې سارا کې و دشتې سارا کې و کوچو شهوت یې غالبه شو اوښ یې ولیده اراده یې خرابه شوه چې د دې اوښې سره بدپیلي کړم اوښ یې د مهار نه کش کړه د کېناستو کوشش یې وکړو چې اوښه کېنومه د دې اوښې سره به خواهش پوره کړه اوښې هر څومره را کش کړه اوښه نه کېناست لاړې کور ته سیوړی یې راوړه اوښې وتړله جنګل کې په ونه پسې ټینګه د وروستې نه سیوړی ورته ودروله په سیوړی وختئ په سیوړی کې ناست د اوښې سره بدپیلي کړه ګناه یې وکړه د ګناه نه پس ویل پو شیطانه په تا لعنت شه مخ دې ورک شه دا ګناه تا را باندې شیطان ور باندې راغی د انسان شکل کې ویل ماما قسم بالله دا چل ماته هم نه رات چې د کور نه سیوړی راغی ورته ویل دا چل ماته هم نه رات ځکه د قرآن اختتام په څه شي شوی دی وایي سوره ناس آخري آیات وایي قرآن په څه ختم شوی من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس د جن شیطان فنا غواړم خدایا ستا په ذات او د انسی شیطان پنا غواړم قرآن په انسی شیطان ختم شوی ده انسی شیطان د جنی نوم خطرناک ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رسول الله فرمایي چې اعوذ بالله اوه شیطان بدن او تختی کنا حسن بصری فرمایي رحم الله شیطان قرآن تختی اعوذ بالله جن شیطان لیکن انسی شیطان داسې خطرناک ده اعوذ بالله باندې هم نرانه تختی کنا درته ناس بی کنا چې راځه دا وکړو ما دا وکړو تب هم دا وکړې تب دا وکړې رحمان بابا فرمایي چې حسرن په مذبذب صفت موصوف شوه مذبذب منافق ته وایي مذبذبین بین ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء حسرن په مذبذب صفت موصوف شوه نه پوهېږم چې ناس یې که خناس داسې مذبذب شوې چې اوس ماته دا فتنه نه لګي چې ته انسي شیطان یې که جني شیطان یې هسې رنګ په مذبذب صفت موصوف شوې نه پوهېږم چې ناس یې که خناس واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين